کتاب الطلاق دی کتاب النکاح سره ښکاره د نکاح غوټې ته وایي او طلاق خلاصولو ته وایي. کومه غوټه چې په ایجاب او قبول بین الزوجین راغلی وه هغه غوټه خاوند بیرته خلاصه کړه. ځکه رجال قوامون علی النساء یو معنا دا ده چې کله طلاق ورکوي نو ښځه خاوند ته نشي ورکولی بلکې خاوند به ښځې ته ورکړي. هذا کتاب فی بیان احکام الطلاق. دویمه خبره چې دلته دا ده چې د طلاق لغوي معنا څه ده؟ رفع القید ثابت شرعا. رفع القید ثابت شرعا، کم قید چې ایجاب او قبول وړاندې نه شرعا ثابت دی هغې پورته کول. او په اصطلاح د شریعت کې حکم نقض المباح. حکم نقض معنا دا ده چې کم غوټه دې کړې وه حکم داره چې هغه بیرته ماته کنو دا طلاق. او ګوري حکم یې سره د دې طلاقو حکم یې دا ده ابغض المباح الی الله الطلاق. مباح ده خو په ټولو مباحاتو کې الله ته مبغوض ترین مباح ده. و سوال دا ده چې یو طرف ته ورته مباح وایي نو بیا مبغوض ولې ده؟ په کار ده چې مطلق د مباح شي. جواب ورکه مباح لذاته ده مبغوض لغیره ده. لکه تاسو وایئ چې دا حدیث حسن لعینه ده او صحیح لغیره ده. ډېر کرته یو شی حسن لعینه قبیح لغیره وي. مبغوض لغیره ځکه ده چې ښځه د خاوند نه جدا شوه، خاوند بې ښځه شو، ښځه بې سهارې شوه. دا یو. دویم د دوو فریقینو منځ کې اختلاف او شقاق او نفاق راځي. د جنۍ د خاندان او د هلک د خاندان خبره جنگ جګړې قتل و قتال ته رسیږي. درېیمه دا ده ښځه د تکفل نه محرومه شوه. تکفل نه ګوره مسکن په خاوندو، ملبس په خاوندو، مطعم په خاوندو، مشرب هغې نه محرومه شوه. او پنځم هغه دا ده چې کاکا کله ناکله د طلاق د پټو ګناهونو یو وسیله جوړېږي. خاوند ښځې د 3 طلاق ورکړي په عدت کې په پټه ورسره میلاویږي. او شپږمه دا ده چې کله ناکله عدالتي قوانینو او ضوابطو ته ضرورت خبره عدالت ته لاړ شي، فیملی کورټ ته، شریعت کورټ ته چې دا طلاق یې ولې ورکړه ولې نه کړه، زه نفقه غواړم، زه دا د دقې وجې نه دا مبغوض ده. بیا طلاق 2 قسمه ده، یو سنی ده بل بدعي ده. سنی معنا منصوب به سوی سنت، دا نه چې ورکول سنت دي، معنا وقوع یې ثابته ده په سنتو باندې. او یو بدعي ده منصوب به سوی بدعت. سنی بیا په 2 قسمه ده، یو سنی من حیث الوقت ده، یو سنی من حیث العدد ده. سنی من حیث الوقت دی ته وایي چې په حالت طهر کې ورته طلاق ورکړي. او سنی من حیث العدد بیا 2 قسمه ده. څو قسمه ده جی؟ یو حسن ده بل احسن ده. حسن دی ته وایي چې یو سړی اراده لري چې نور دا ښځه نه ساتم، به چې کله حیض تیر شي طهر کې چې جما یې ورسره نه وي کړي، ولې که جما وکړي او د دې جما نه دا ښځه حمل والي، خو عدت خو یې وضع د حمل د 10 میاشتې به بیا دا ناسته وي. او که حمل یې نه وي 3 حیضه دي نو طهر کې به طلاق ورکړي. دا طهر تیر شو ورپسې حیض راغی، یو بیا به طهر راشي تیر بشي بیا به حیض راشي، خاوند به لاس نه وروړي. دویم دریم طلاق ته ضرورت نشته. دریم طهر حیض به راشي چې 3 طهره 3 حیضه تیر شو ښځه لاړه خلاصه شو. دا سنی من حیث العدد احسن صورت. او سنی من حیث العدد حسن هغه دا ده چې په هر طهر کې یو طلاق، په 3 اطهارو کې 3 طلاقونه شي. اطهارو پس حیضونه راځي که نه راځي نو 3 حیض عدت به تیر کړي. دا طلاق سنی ده، یعنی وقوع په حدیث ثابته ده، حسن او د احسن دواړو. او طلاق بدعیم 2 قسمه ده، یو بدعی من حیث الوقت ده، یو بدعی من حیث العدد ده. بدعی من حیث الوقت څنګه یږي چې په حالت حیض کې طلاق ورکړي. ابن عمر چې ورکړه او رسول الله ورته ورشه بیا ورته رجوع چې کله پاک شي بیا طلاق. دا بدعی من حیث الوقت شو، معنا بدعت د خلاف سنت. او بدعی من حیث العدد براته ته وایي ځکه ته قاری یې کنه. د دې 2 فرد دي داسې وایي سم عالمانه تعبیر کوه کنه. ته دومره چې اخترمړی را مختصر شي چې بس بیخي به منډه شوې.
بدعي من حيث العدد دو قسمه ده یو دادا چې انت طالقون ثلاثن دا یو صورت دویم بدعي من حيث العدد قبیح اقبح دادا چې انت طالقون ثلاثن او قبیح دادا چې په هر حیث انت طالقون په دریو الفاظو درې طلاق په یو مجلس کې ور په دریو الفاظو درې طلاق په یو مجلس کې ور دا قبیح وای شابوس قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأحصينا وحفظنا دې دې پاره ورکه لعدتهن لوقت عدتهن عدت حیض ده او طلاق په طهر کې ده وطلاق السنة يطلقها طاهرا بغير جماع ويشهد شاهدين دوه کس گواهان چې بیا سبا انکارونه کیا خزونه ویل به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله الى اخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوی ته دی وایه چې بیرته رجوع ورته وکړي څومره امسکه بیا دې وساتي چې پاکه شي بیا یې حیض راشي بیا پاکه شي اوس وګوره د همدغه حیض پسې چې کوم کې طلاق ورکړی دې پسې طهر کې دی بیا طلاق نه ورکړي ولې دا له توابع د دې حیض نه دا له توابع چې بیا حیض راشي او پسې دویم طهر کوي خوښه او بیا د طلاق ورکړي ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها دا هغه عدت د چې الله تعالی حکم کړی دا چې د دې لپاره خزو ته طلاق ورکړي باب اذا طلقت الحيض وعدت بذلك الطلاق آیا طلاق طهر کې پکار ته که په حیض کې پکار ده وینا په طهر کې پکار ده خو کچا په حیض کې ورکه واقع شو یا لکه دا قبیح لغیر حیض دی وجنه نور خو طلاق مباح ده کنه خو واقع کیږي تاسو به ته اصول فقه ته او قاعده ته ورشي نه د افعال شرعیه ونه تقاضا د بقا د مشروعیت کوي ګوره طلاق فعل شرعي ده من راغلی حیض کې مو ورکوا خو کور دې که مشروعیت باقی د واقع شو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره قال سمعت ابن عمر قالت طلق ابن عمر امراته وهو حائض فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يراجع قلت تحتسب قال فمه تحتسب ما ورته قلت تحتسب دا طلاق به حسابي قال فما چپسا ولې نه واقع کیږي وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال منه فليراجعها قلت تحتسب قال ارايته ان عجز واستحمق یعنی دغه کم طلاق چې ورکړی په حیض کې آیا دا واقع کیږي کنه مخکې څه ویلې فما چپسا ولې نه واقع کیږي یا فما ولې څه وجه ده چې نه واقع کیږي دې داسې مثال ده الکه ستا په ما باندې قرضه ده او زه عاجز شوم له قرض ورکولو نه راسته قرضه په سبب د جرمانه ساقطیږي یا یو سړی ځان احمق کی نادان کی منټل کی آیا د په حماقت د رب الدین دین د مدیون نه ساقطیږي خو د قرنګ به علمي ده ساده توب د چې یو سړی خځه ته په حیض کې طلاق ورکوي نو دا طلاق واقع شو وقال ابو معمر الى اخي ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقه دغه طلاق ما باندې حساب ک چې کم ور کړو باب طلق وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق وستا ته دا وای چې طلاق مباحات نه ده آیا خاون خځه د مخامخ طلاق ورکولای شي منو چې ابغض المباحات ده خو با وقت ضرورت روبروی ورکولای شي مغایبتن ورکولای شي مکاتبتن ورکولای شي وکالتن ورکولای شي وای وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره قال سالت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ابنه الجود لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع منها قالت اعوذ بالله منك فقال لها دې ټکی باندې یوم پوه نه شوي زما خیال د تر اخري مجاهده پوره او بدر حاجی پوره سوال او کسال تو زهري او سای وی ما زهري ته ویل هغه کومه بیبي و چې رسول الله مبارک نه پناه غوښتي و چې زه د الله په ذات پناه غواړم ما تعالی اسمره نږدې کوم هغه په دې نه ازواج مطهرات یا یول سو کې نه و دا بل د اوس بدر تر کیسه وګی دا داسې کیسه شوه ده د جونی قبیله او صحابیو هغه رسول الله مبارک ته ویل
یو خزر اسماء نوم د لقب را روان ده او جون قبیله کې دی یو ملک لور د ډیره لوی شاهزادګۍ د ډیره خیسته ده قربان غدر د پنیکا کو وکالتن حضور ته پنیکا کړو اې چې کله پنیکا کړه راغله بیا حضور څه صحابه سره دا سیوته بهر د مدینه نه یو ځای کې دوه باغونه وو په دې یو باغ کې یو کور وړو کې نو ناوی راوړله او په دې کمره کې باغ کې کېنول چې کله دا کس ورته ویلې چې قربان ناوی مراوسته او دلته ناوی سره خپل خادمه واغم راغله خدا دې غټ سړی لور و چې کله حضور پاک ورغه ورته او لاس ور نږدې کو وی اعوذ بالله من ما ته بلاس نه راځي د الله په ذات پناه غواړم دته و سوال دا چې نکاح تړل شوی نه د حضور ولی لاس وړاندې ک نکاح کده نه و تړل اصالتن وکالتن و هغه صحابي ته وکالت ورکړ او هغه نکاح کړي و بلدار چې رسول الله مبارک وګوره څنګه چې په ځان باندې واک لري په امت باندې واک لري تصرف حق لري نو حضور ورته لاس ور وړاندې ک بیبي ته سړی لاس وړاندې کوي د خبرو تکلم د پاراغي مخ پټ ک وی زب د الله په ذات باندې پناه غواړم د تر ما ته لاس مراوړ وی ولی وی زد یو لوی سړی مالدار سړی لوري ما او ته ټول ورځ تاسو خلک ګډي بيزي چروي و دې چراو دې ته حضور ته نسبت داسې وکړه چې ته ګډي بيزي چرای او زده نو اوس دا خبره د خځې ولی کړې ده یا د جهالت دی وجه نه کړي حماقت نه کړي یا د بے علمۍ دی وجه نه کړي یا د تردد خځه سوچ وکړه کدا مغه د پیغمبري نو دغه کور خو مدینه کې دغه په دی باغ کې سکه دغه خو مان غیر نه بیبيان نوري دغه چیرته دي یا خځه پوی نه شو دا سوچ وکړه چې دا هغه کس نه دا چاته چې زغوخته هغه حضور خو ذات او شان لوی ده نو چې کله خځه دا ورته ویلې حضور پاک راوته کم صحابي چې وکالتن ورته پنیکا کړي و نور صحابه ناس دي هغه ته ویل الکه یو جوړه جامع واله ځکه کوم خزه چې نکاح یو مہر مسمانی او قبل الدخول بیرته طلاقيږي نو هغه ته فمتعوهن یو جوړه متعده کنه و یو جوړه والو بیرته واپس کور دار کړو زما پرې خو دا جونیه خزه دا پرې نه هو یو لسو کې شامل نه دا وای اوس وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا الى حائط فجلسنا بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا دلته کېنه حضور ته پته و چې اوس ناوې راوليه وقد اوتي بالجوانيه فانزلت في بيت في نخل في بيت د دې خځه خپل نوم اسماء ده امیمه باندې مشهوره و د لقب ول أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليه دا دایي خو تاسو هغه ته وایي چې خځه بچي خدا دې خادم وال قال هبي نفسك لي هبي نفسك ما تر خپل ځان راو بخه و سوال دار چې مخکې وکالتن نکاح شوی د بیا ول ورته نبی پاک وایي چې ما تر ځان راو بخه نو تب ورته دال پر د تتیب نفس دا خزه خوشاله شي چې مخکې وکالتن و وسالتن شي قالت هل تهب الملكه نفسها لسوقه الله یو شاهزادګي خپل ځان ورکول شي په نکاح باندې لسوقه چوپان چې ګډي بيزي و خان چرای ته خو العیاذ بالله ګډي بيزي چرای چوپانه نو زه څنګه تا ته ځان په نکاح باندې درکمل قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج عليه تا پناه وختو په یو لوی ذات باندې نو فلهذا ما ته پرې خو دیزه فقال يا ابا سعيد حضور ورته سو ویلې پدې خو بوښ چې قد اعوذ بالله من قال قد عذت بمعاذ تا بازی مشان ذات پناه وغوښته او الحقی به اهلک ثم خرج علينا حضور راوته قال يا ابا سعيد دا هغه د چې دغه ته وکالت او دور ته نکاح کړي و دیم د جون قبيله اوکسوها رازقین د کاتان جوړه ورته والا تسنیه د کمیس پرتوک د کاتان جوړه والحقها به اهلک طلاق بیان شو کنه بیرته بوزل وقال الحسين بن الوليد الى اخره عن ابيه وابي حسين رضي
الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحية فلما أدخلت عليه بسط يده إليه فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا حسين أن يجهزها ويكسر ثوبين رازقين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد إلى آخره وعن ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. وبه قال حدثنا حجاج بن هارث إلى آخره عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وحيض قال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وحيض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت هل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمقا. ودې کته بده پوښ ابن عمر نه چاته پوښ که هیڅ کې طلاق به ولې نه ماسره دا کیسه شوه ده وی ولی که اوسړی ځان عاجز کی لا دای دین ولی ساکتیږي نه یا ځان نادان او ناجاڼه کی وینا باب من اجازه طلاق الثلاث. دا څوک چې وایي چې درې طلاقونه درې واقع کیږي واوره مولانا صاحب درې طلاقونه په یو ځای باندې درې واقع کیږي دا فتوا د مذاهب اربعه ده درې طلاق درې دي دا یو مسله شو او جمهور علماء او تابعین او صحابه او تبع تابعین الی یومنا هذا درې دي که په یو لفظي که په درې الفاظو باندې وي د دې مقابل کې ابن شریح ده روافض دي او هغه وی چې نه درې طلاقونه نه واقع کیږي اصحاب ظواهر وی که درې ورک یو رجعي واقع کیږي وسوخه مسله جوړه ده کنه چې څوک درې طلاق ورکی اصحاب ظواهر تو ورسي غیر مقلدین او تاوی نه یو طلاق مذهب خزه خاون کوي او بیا به ان شاء الله حساب کتاب داسې چل شو دا مشهور ډمان دی لندن کې اوسېږي خزه خاون او ویډیو ټوله دنیا وکړه چې خاون دی ورته ته په ما طلاق ته په ما طلاق ته په ما طلاق او خلکو ویل چې طلاق شو دی خلکو باندې خو مې سوشل میډیا بیا ډېر بل ورځ بیرته سره یو شو ولې وی موږ یو عالم نه تپوس وکړه هغه ویل چې نه یو طلاق واقع شوی دا یو کس د جالتناس د تاسو ټولې پیژنئ بس هغه ورته ویل هغه ته ټلیفون کړه هغه ویل نه یو طلاق واقع کی ټول جمهور علما خلفای اربعه تابعین ته یو طرف او هغه ملا صاحب چې دا بل طرف ویل دا واقع کیږي موږ نوم ځکه نالو چې لانجه داره ما په دې ورمړو کې بیان کړو د امام ابو حنیفه صاحب مناقب مې بیان کړي نو هغه خپل په ارزه کې چې دا اوس علم خدای ته د سعودي کې عربي ملکونو کې دا زما تصویر لګولې زما په بیان ردونه کړي چې د امام ابو حنیفه د صفاتو کې دومره مبالغه او ابو حنیفه خو څه صحابین او دا نو ما ته خادمانو طالبانو نه وي خو طالبانو هغه شیان بس کړیو بیا چې زه خبر شوم نو ته چې پام چې ما بس څومره کنځل په فیسبوک شو جواب مو ورکوي هغه چا پسې لګیای نو ما پسې ویل څو نو هغه ته ویلی هغه به ته سما خزر او ما خاون خمات او استفتار علی مفتی صاحب عمره کیو کمرې ته خلک را لزدلم سرحد کیو وې داسې طلاقونه نو ما ورته ویل چې دا راته وې مخکې کوم مدرسې ته تللی نو د درویش مدرسې فتوی راوېسته هغې کې هم حرمت غلیظه نو ما ورته ویل ګوره که د غیر مقلدینو مدرسې ته تللی نه یو په هغې باور او یقین نه نو همدغه فتوا کافي د زما په دسخط وکړه مهر به د مدرسې پې ولګو دا مغلظه د بغیر د تحلیل نه حلالي او که تاسو وایئ نه چې چا خو ویل مال تاسو ټیک چېرته د غیر مقلدینو مدرسې ته هم تللی یاستئ نو له جب نه فتوا د هغې راوویسته په هغې لیکلي چې درې نه واقع کېږي درې یو رجعي طلاق واقع کېږي مال ما درته ونه وی اوس که د غیر مقلد فتوا منې تیاره دی راوړې ده او که د دې مقلدینو منې د څلورو مذاهبو نو په ټول پاکستان کې هم دا یوه فتوا ده چې کوم درویش مدرسې درکړې سرحد به هم درکوي حقانیه به هم درکوي وایم طلاقونه دوه دي یا به په جایزه طریقه ساتي رجوع ورته وکړه او تسریع به احسان د تسریع به احسان معنا سره دریم طلاق ورکړه چې خلاص شي وقال ابن زبير رضي الله عنه في مريض طلق لا أرى أن ثلاث ممدودة وقال الشعبي طرفه فقال ابن شبر متى تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال یو سړی چې ښځې ته درې طلاق ورکړي میراث وړی شي که نه شي وړی شعبي وی وړلی شي ابن شبرمه وی اذا تزوج ابن تزوج
اذن قضت العدت قال نعم. ابن شبرمه وی عجیبه خبره ده چې یو ښځه په 3 کانو طلاق شي او دا بل خاوند سره نکاح وکي. قال ارأيت ان مات الزوج الاخر فرج عن ذلك. اولی وی وړلې شي کنه دا مغلظ نه شوړي هغه نکاح ختم شو. ابن شبرمه وی وړلې شي چا ورته ویل صاحب زه یو بل تپوس کوم یو اول خاوند شو هغه نه پس دویم خاوند وکړ حلالې اولم وفات شو دویم وفات شو نو دا خزه په دواړو خاوندانو نو اوس میراث وړي چې دا ورته ویل نو هغه شابیر خپل فتوی نه وګرځي وینا نه بس نه شي وړي وای. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن شبرمه ما شابي ویل ابن شبرمه خپل فتوی نه وګرځي. عن سهل بن سعيد رضي الله عنه اخبر ان عويمر العجلاني دا د لعان حدیث د لعان باب اللعان تیر ده کنه ده تیر ده کنه ولې تاسو شک شوبه کوئ تردد چې تاسو غلی شي زما شک پیدا کیږي نو لعان او زهار خو تیر شو. د لعان د عویمر اجلانی واقع و د هلال ابن امیہ واقع و آیاتونه د لعان را لشب الى عاصم بن علي الانصاري وقال له يا عاصم رايت رجل رجلا ما امراته رجلا يقتله فتقتلونه كيف يفعل. دا روایت پنځم ځل د چراغ صلي عاصم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عاصم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره رسول الله حضور ویل چې دا فرضي خبره ده واقع شوه نه دا غوسه شو. وعاب حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاصم ډیر خفه شو چې حضور ته تکلیف ورسید زما دی وجه. فلما رجع عاصم الى اهله جاء عمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم لم تأتني بخير فقد كره رسول الله. ويرى د تر زوی تا نه ما خیر ونلی بغیر د شر زده پر رسول الله خفه کړم او رسول الله د غوسه کړ. المسألة التي سألته عنها قال عمر والله لا انتهي حتى زب اوس په خپل باندې ورشم دا ټوله کیسه مې درته کړې و چې عاصم د تر زوی او مشر د قبیله. فأقبل عمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله يا ليت رجل وجد مع عباده رجلا يقتل فتقتلونه كيف يفعل. کای مړ کې نو تاسو قصاصا وجنه او کڅور سره وکړ. صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. ورجه خزه درا ولایاتونه د لعان دنه مخکې واقع د هلال شوی و دنه مخکې واقع د چا شوی و نو په لعان کې مې درته ونه ویل قضا بیل د فدیانت فتوا دیانتن کړه سړی مړ کړه ځاني چې په خپل خزه نیولې ده نو د خدای په عدالت کې نیول نشته خلاص د خو د حکومت عدالت کې به الټه جوړندین ولا. وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عمر كذبت عليها يا رسول الله نمسكتها فطلقها. و امیر وی خیال دا او چې ګوند سره د لعان به مانه جدا کیږي نه وې سیب کمه و ساتله په ما د پدری کانو طلاق د دې وجنه منګ وای چې دا به د قاضي په فیصله جدا شي د لعان نه فصل. قبل ان يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنه المتلاعنين. دا طریقه د متلاعنین او رسولان نه پس به المتلاعنان لا يجتمعان ما دامتا متلاعنين. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير الى اخره قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرتها ان امراه رفاعه القرظي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعه طلقني فبت طلاقي. طلاق مغلظ را کړه سخت طلاق مغلظ. واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وانما معه مثل الخطبه. الته من درته ویل کنه چې هغه سره هغه ذکر داسې ده معنا منتشر کیږي نه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه. بیت اول خاوند ته زی ویا وینا حتا یذوق عسیلتک تراغ نشد له چستا غبین نه چکله وتذوقي او تا دی هغه غبین معنا جما دامم درته ویل چې یو جما ده یو شبه ده شبه علل جما ضرور نه ده جما ضروری ده چې التقاء خدانین ورشي. وبه قال حدثني محمد بن بشار الاخري عن ابن عائشه رضي الله عنها ان رجلا طلق امراته ثلاثا وتزوج فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل للاولين قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول. باب من خير دویم خاون به دا غبین داسې ځکیله کاول خاون معنا جما او دا خو درته سنا ولا علم ده کنه که دویم خاون وینه طلاق کوم څوک په جبر کولې شي بیا. دا حدیث د لسو کرتونو نه زیات تیر د چې حضور به بلاړه کمره کې د سره هیلا کړي ول راشي که دنیا مال غواړي در به کوم خو بیا طلاق در کوم ځان سره نه ساتم او که ما سره پاتې کېدل غواړي د غربت به خوښوي.
وبه قال حدثنا ابو اليماني الى اخره ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير ابي بدا فقال اني اول ما تراغه به ما ته ویل عائشہ او خبر درته کومه خو ګوره په جواب کې به جلتی نه کوي په جواب کې تر څو چې مور او پلار سره مشوره نه کړي فلا عليك الا تجدي حتى تسامي ابويك قالت وقد علم ان ابويك لم يكن يامرون حضور ته پته و چې زما مور او پلار ما ته نه وای چې ته نه مال والو جدا شه قال ثم قال ان الله قال جل ثناؤه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا الى قوله اسنا بما قالت فتعالينا ومدر به كما خو بیا نکاح کې نه ساتمل ففي اي هذا ثامر ابويا ما ورته چې قربان زو په دې خبره کوم د مور او پلار سره مشوره کوم فإن يريد الله ورسوله والدار الزما خدای خو خدای رسول خو خدای او آخرت می خو خدای قال ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ټول به بیان واغه جواب ورک کوم وای چې ما ور کړو وبه قال حدثنا عمر بن حفص الى اخر عن ابن عائشه رضي الله عنها قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الله ورسوله فلم يعود ذلك علينا شيئا ګوره دا د چې امام شافعي صاحب وای ک ځان خوخ ک معنا اخترت نفسي طلاق بیان واقع کیږي او که خاوند خوخ ک چې اخترت کا نو بیا به طلاق رجعي واقع کیږي منګه وای ک چې ته ځان خوخ ک چې بستا سره نه پاتېږي هم طلاق بیان او کویل چې اخترت کم د تاسو سره پاتې کیږم نو بیا به هیڅ طلاق نه واقع کی او تاسو په هدايه نکاح کې فصل فی الاختیار فصل فی المشیه فصل فی التفویض التداویریه به قال حدثنا مسدد الى اخر عن مسروق قال سالت عائشه عن الخير فقالت خير النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال مسروق لو بالي خيرتها واحده ومئه بعد ان تخرج مسروق وای کزه خځه ته یو ځل اختیار ورکم چې اختیاري او کسل کرته ورکم اس پروا منسته معنا یو قسم طلاق نو واقع کیږي که خاون خوخیل باب اذا قال فارقتك وصرحتك والخليه والبريه معوني بالطلاق د الفاظ کنایي دي کنه وو وش الفاظ کنایي دي د سر بدنیت تپوس وکي نو بعد د نیت نه به بیا طلاق بیان واقع شي وقال الله عز وجل وصرحون صراحا جميلا وقال وصرحكن صراحا جميلا وقال فإن صراحا جميلا تفسیر راته لګو کزه صراح جمیل دی ته چې طلاق ورکو جما ور سره ونه کی ولیک جماو کې حمل والی بیا به غریب لس میاشتې تا تناسه او فارقهن بمعروف وقالت عائشه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابويك لم يكن يامران بفراقه بعض قال لي انت علي حرام انت علی حرام وہ وش الفاظ د کنایتو د پر استعمالی چې پاغه باندې بعد نیت طلاق بیان واقع کی خدري الفاظ پکې داسې دي چې دی په کنایاتو کې خو واقع کیږي پاغه باندې طلاق رجعي او زر زر درې انت واحده اعتدي انت واحده واحدتون استبرئي دی باندې ولې طلاق رجعي واقع کیږي وای انت واحدتون معنا انت طالقون طلقتن واحدتن تر طلاق په یو طلاق باندې موصوف محذوف د صفت یغه مقام نو طلاق لفظ صریح رجعي واقع شو استبرئي رحم د پاک کله انی طلقتک زکه استبراء کو ګره چې رحم کې بچی دا کنستا ماتا ته طلاق در کړه اعتدی لانی طلقتک حیزونه د وش میرا عدت زکه ما دین علاوه انت علی حرام د حرامون دو معنا دی یو حرمت یو احترام وس کوي ته په ماده سه حرام لکه زما مور طلاق بیان واقع شو او کدا نیت کړي چې ته ماته دومره محترم او معزز لکه زما مور نو بیا خو طلاق نشته کنه نو ځکه به مفتی ته پوس کړي قال حسن نيته وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسمه حرام بطلاق والفراق وليس هذا الذي يحرم الطعام لانه لا يقال طعام الحل حرام ويقال المطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال الشاب وقال الليث عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وبه قال حدثنا محمد الى اخره عن ام عائشه رضي الله عنها قالت طلق الرجل امراته فتزوج زوجا غيره وطلقها وكان معه مثل الرتبه امرأة رفاعة القرزي دا اوس تیر شو فلم تزل منه الى شيء تريده فلم يلبث
یعنی اراده مې د جماعي ورسره خدا ما سره جما نشي کوي قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الخطبة فلم يقرب خطبه ویل کېږي د لوپټې پیس کا ذکر مړ پړی لکه دا د لوپټې پیس کا انتشار نه کېږي فلم يقربني إلا حنة واحدة ولم يزل مني إلى شيء ما ته نه د نږدې شوی لکه کوټي معمولی غوندې راته نږدې شوی ده بیا نور نه نږدې شوی ولې بیا اراده لري اول خاوند ته وایه وایي تر څو چې أفأحل لزوجك الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عفيلتك وتذوقي عفيلته باو لما تحرم ما أحل الله دا مخکې تیر د زینب بیبي واقعه ده یا د حفصې بیبي واقعه ده چې د پلار د کور ورته ګبین راغلی و هغه به په مازدیګر نه پس حضور بیبیانو باندې چکر لګاو زینب ذکر مرضی د حفصې مرضی خو کشمیری صاحب وایي چې واقعه د زینب بیبي ده او دا د حفصې بیبي د منسوب وایي دا د رواتو غلطي ده خو به هر تقدیر هلته به یې ورته د ګبین شربت جوړو لږ ټیم به یې ډېر بیبیانو چې منصوبه ورته حفصې و عایشې بیا به یې جوړه کړې چې هر چاته نږدې شي ورته وایي چې ستاسو د خولې مبارکې نه د مغافرو بوی اله شه وبه قال حدثني الحسن بن صباح الى اخره عن سعيد بن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول اذا حرم امراته ليس بشيء وقال لكم برسول الله اسوه حسنه وبه قال حدثني الحسن بن محمد الى اخره عن ابن جرير قال دعوات انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها احسن فذوقت انها حفظها چې هر یوې ته ورشي نو حضور ځان ته جوختي نو دا به داسې وکړي اني اجد منك ريح مغافر اكلت مغافر فدخل على احداهما فقال له ذلك فقال لا بل شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن اعود له بیا بینس کما پزان می بن کو خو زینب ته ونه وایا یا ایها النبي لم تحرم ما حل الله لك دا حلال غبین دی ولی پزان حرام کا تب تغي مرضوات ازواج خزی راضی کوي او چا دا منصوبه جوړ کړي و عائشه او حفصه هغه ته وین تتوب الى الله فقط توبه او باسه استاسو زړونه ميلان وکړي حق نه واذا ثر النبي الى بعض ازواجه لقوله بشربت عسلا روزدار چې عائشه بیبي ته ویل چې ما بن کو څوک خبره او یې حفصه ته خو چې څنګه حضور وته دی یو بل خبره ده قال ابو عبد الله المغافير شبيه بالذوق يقول في الرمس فيه حلاوة أغفر الرمس إذا طهر فيه واحدها مغفور ويقال مغافير ما دا غدي بوټي ذکر کوي چې دا یو بدبودار بوټی ده او ډېر تریخ بوټی ده مونتن بوټی ده وبه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء إلى آخره عن أم عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل بالحلوى وكان إذا انصرف من العسل دخل عليه سيف يطمئن أحدهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس ګوره دلته د حفصې بیبي ذکر راغی فقلت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل یو ډبی عکه یو ډبی ته وایي چې یو کیلو ګبین پکې راځي فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن من به ورته منصوبه جوړو منصوبه چې افسې سره ډېرې سار نشي لثوب بنت زمعة إنه سيد منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافر فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه حضور د بدبو نه ډېره کرکه او نفرت وه فإنه سيقول لك سقطني حفظة شربة عسل فقول له جرست نحن جرست رس براخکلی رس خدا د مچۍ چې دی د ګبینو په بوټو کینی ګلانو هغې نه رس راکاږي رس براخکلی دغه مچۍ العرفت د همدغه بدبوداره بوټي نه وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول صوتك والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك فلما زتانه ډارېدم فلما دنا بها قالت له صوت يا رسول الله أكلت مغافر قال لا قالت فما هذه الريح التي يجد منك قالت فقد يعمد شربت چې دا ستاسو د خولې مبارکه نه دا بدبو بیا ولې راځي جلست نحن والعرفة فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قال يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول صوت والله لقد حرمناه سعودي بیبي د نورو طویل و قسم په خدای هغه ګبینم په باندې حرام و سوال در چې بیبيان دا منصوبه ولې جوړوله چې هر څوک خو ځکه بیبيانو کې جوړه دا محبوب ته ضرر رسل نو
بلکې یو حیله جوړولو د مزید صحبت دپاره چې هغې سره 15 منټه باید موږ سره 15 منټه ولې موږ ته 3 منټه هغې ته باعث په دې عقیدت او محبت او قربت او د نبی پاک نه تکلیف باب لا طلاق قبل النکاح امامین صغیرین وی چې قبل نکاح طلاق نه تنجیزا واقع کیږي او نه تعلیقا خو پیژنو کنه ان نکحت کیف انت طالقون وی دا نه واقع کیږي او دوه امامین کبیرین وی چې قبل النکاح طلاق تنجیزا نشته چې انت طالقون نو کده سوی موږ دا پردي خځې ټوله طلاق کړي خو تنجیزا نه تعلیقا واقع کېدی شي که یو سړی ښځې ته ووایي اجنبي ته ان نکحتو کیف انت طالقون طلاق معلق بشرط که نکاح وشوه طلاق به واقع شي وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات فطلقوهن من قبل ان تمسوهن وما لكم عليهن من عدة یعنی طلاق قبل الدخول روا ده بعد الدخول روا ده قبل تسمیه المهر روا ده بعد روا ده فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا چې قبل الدخول او مهر مسما نه بس متعب ورته ورکې او پرې بيدین وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله طلاق بعد النكاح ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابي بن عبد الرحمن وعبد الله بن عتبة وابان بن عثمان وعلي بن حسين دلته ټول تعلیقات راوړي دي امام بخاری علامه بدرالدین عینی وای د سره مرفوع روایت مندشوه نه ده څلېرشتو کسانو تعلیقات راوړي دي ویوروا دا د مجهول صیغه ده امام بخاری دا ټول تعلیقات چې راوړي دي څلېرشتو کسانو او مرفوع روایت نه ده راوړی او په صیغه د تمریز ضعف راوړی چې یوروا ده نو معلومه شوه چې ټول په ټوله کې تعلیقات ضعیفه دي او دا تعلیقات چې قبل طلاق قبل نکاح نه واقع کېږي نه تعلیقا او نه تنجیزا دا ټول په ټوله کې چې دا تعلیقات راوړه کمزوري شو او زما او ستا مذهب ثابت شو چې تنجیزا نه خو تعلیقا واقع کېږي وشريح وسعيد بن جبير القاسم وسالم بن طاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن دا تعلیقات د 40 کسان بوزګوره کېږي ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن حرب والشعبي انها لا تطلق باب اذا قال الامام بس بچه بیا بل کتاب ټایم کمیږي